چې په دارالعلوم حقانیه باندې چې کومه حمله شوې ده او بیا په هغې کې مولانا حمیدالحق صاحب مولانا سمیع الحق صاحبزي او د مدرسې محتمم هغه پکې شهید شوي سره د 5 نورو ملګرو. نننی ویډیو کې په دې باندې به خبرې کوو چې دا مدرسه د دې مدرسې اهمیت څه او دا مدرسه د طالبانو افغانو طالبانو دپاره څونه اهمیت لري، دا مدرسه د پاکستان ریاست دپاره څونه اهمه وه، ټي ټي پي دپاره دا څومره اهمه وه، د هغوی دې ته کوم دغه لري په دې مختلف، او بیا داعش یعنی دولت اسلامیه دې ته کم نظر لري. نن ویډیو کې به په دې خبره کوو. په دې کې څه شک نشته دی چې دارالعلوم حقانیه د پاکستان په یو څو اهمو مدارسو کې وه، خو دې ته چې بیا کوم شهرت حاصل شو هغه د افغانستان جهاد کې چې د دې مدرسې کوم کردار و، هغې نه دا مدرسه چې کومه ده دا د افغانستان جهاد دا یو پهچان و. زیاتره طالبان د اقتدار د راتلو نه مخکې او بیا اقتدار کې راتللو کې د دې مدرسې یو ډېر لوی اهمیت و. اوس هم ډېر طالب رهنماګان چې کوم دي هغه د دې مدرسې نه هغوی ګریجویشن کړی دی. دا مدرسه یو داسې وه چې د ریاست سره هم لکه هغه وخت کې د ریاست بیانیه، بیا د هغې نه پس چې کله د ریاست بیانیه بدله شوه نو چې کله سمیع الحق صاحب نو لږ یو ریزسټنس و، سمیع الحق صاحب به ډېره خپله خبره کوله، خو بیا ګریجولي دې مدرسې د ریاستي بیانیې سره لږ یو قسم له تلل کول چیرې لکه او بس جهاد ختم دی او اوس دا خبره امن طرف ته د کوم چې انتها پسندي ده د هغې خلاف مختلف اوقاتو کې د دې یو کردار و. اوس خبره دا ده چې طالبان دا مدرسه څومره اهمه وه. کله چې طالبان رالل او حکومت پاکستان د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې اترې کولې د طالبانو په وساطت سره، په هغې کې د دې مدرسې ډېر لوی کردار و. په هغه ټیم کې د دې د علماو، د دې د فقهاو او د دې چې کوم منتظمینو هغوی پکې ډېر غټ کردار و، ځکه چې دې مدرسې ته طالبان هم په ښه نظر سره ګوري، د عزت په نظر سره، او ټي ټي پي هم چې کوم خلک دی هغوی د دې مدرسې داسې پکې شته مشرانو کې چې د دې قدر کوي. بیا ریسنټلی چې د خیبر پښتونخوا حکومت کوم د طالبانو سره ډایرکټ یو ډیلیګیشن لګه د خبرو اترو دپاره، نو په هغې کې هم د دې مدرسې ته د مشرۍ په یو قسم له نظر کته چیرې مشري به دا مدرسه کوي، او ریپورټس دا هم و چې حمیدالحق صاحب چې کوم دی د هغه ډیلیګیشن هغه جرګه چې به تلله هغه به د حمیدالحق صاحب په مشرۍ کې تلله. نو دا خو ده چې لکه دومره دلته ریاست هم دا مني او چیرې لکه په افغانستان کې د دې مدرسې ته د قدر او د عزت په نظر سره کتي شي، او طالبانو هم د مدرسې باندې کې لکه دغه نشي کولی، د دې نه باندې تېرېدی نشي. نو دا خو د دې کردارونو. بله خبره دا ده اوس په دې باندې به د حمله چا کړي، دا یو بنیادي سوال دی. پاکستان کې دا یو تاثر چیرې دلته کې زیاتره حملې کېږي، نو لکه ټي ټي پي او بیا طالبان چې کوم دی هغه د ټي ټي پي یا خو دنیا والا موي چیرې طالبان د ټي ټي پي حمایت هم کوي او سره سپورټ هم کوي. نو ټي ټي پي یا خو دا ده چې داسې خو نه ده چیرې د ټي ټي پي او د طالبانو ترمنځ اوس چې ریپورټ راځي د اختلافاتو خبرې کېږي، نو هغې دا مدرسه خو داسې ګڼلی شي چیرې لکه دا د طالبانو یو قسم له اوس هم یو د چې کوم نریټیو دا بیانیه کوم ده د جهاد چې کوم دغه دی، نو هغه هم دا سیکټر ګڼل، ځکه چې داعش کوم کتاب لیکلی دی هغوی هم دا خبره کوي چې یاره دا مدرسه اصل کې د طالبانو اصل قوت چې کوم دی هغه مدرسې حقانیه ده. نو اوس ټي ټي پي خو خیال دا کېدی شي چې یاره مشکله ده چې یاره ټي ټي پي دا کار کړي یا افغان طالبانو په دې کې سلاسي دا کېدی نشي، دا لکه آوټ اف دغه لګي. اوس یو ګروپ پاتې کېږي هغه داعش دی. داعش حال لري د طالبانو سره چې کوم دی د بیانیې جنګ روان دی، هغه طالب ګڼي چې یاره طالبان ګڼي چې یاره دا د مغرب او د دغې طاغوتي قوتونو چې کوم دي د هغوی په ایما باندې دوی راغلي او دوی د هغوی پالیسۍ چې کوم دی دغه کوي. بل طرف ته طالب وایي چې نه مونږ جهاد کړی، مونږ جنګ کړی دی د اسلام او د شریعت مطابق او مونږ د حکومت اخیستی دی، خو د دوی ترمنځ دغه روان دی. داعش چې دی هغه دې مدرسې ته لږ په ښه نظر نه ګوري. داعش دا خیال دی چې یاره ګینې دا مدرسه دا د طالبانو وایي چې کوم کتاب لیکلی داعش په دې باندې، نو هغه دا دی چې یاره دا مدرسه د طالبانو اصل قوت چې کوم دی هغه دا دی د دې ځای نه د هغوی حکومت ته ګایډلاین هم میلاویږي، د بیانیه هم میلاویږي، هر څه ته د دې ځای نه میلاویږي. نو اوس که چېرې فرض که داعش کړي، بیا طالبان دا خبره کوي چې یاره داعش چې کوم دی په پاکستان کې روزلی کېږي. نو اوس که چېرې په پاکستان کې روزلی کېږي یا په پاکستان کې د هغې مرکزونه، نو آیا ریاست ځکه چې دا خو ډېر یو په مین داسې ځای باندې حمله شوې، داسې عام حمله نه ده،
نو آیا ریاست په وس کې چیرې داسې نو د ریاست پالیسی بسی د داعش باره کې دام یو سوال دی، یو ډیر غټ سوال دی. بله خبره دا ده که چیرې دا د افغانستان نه خلک راغلي، که داعش راغلي، که ټي ټي پي راغلي، که القاعده راغلي، بل راغلي، بیا به د طالبانو څه کرداري او آیا داسې امکان شته چې دا مدرسه باندې د حمله به حکومت پاکستان او حکومت کابل یعنی طالبان دوی به دې ته مشترکه مجبوره کی چې یاره دا مدرسه د طالبانو هم ملکیت او دا مدرسه د ریاست پاکستان هم ملکیت و. آیا داسې کیدی شي چې د مدرسې په دې حملې د وجې نه طالبان او پاکستان چې کم دی دا یو شي؟ دا یو څو بنیادی سوالونه دي چې امکان دا دی چې د دې مدرسې په توسط سره، د دې په روحانیت سره، د دې په دې اهمیت د وجې نه کیدی شي افغانستان او پاکستان چیرې دا مسله و زمونږ کورونو ته راله. دا مدرسه د افغان طالبانو هم کورو، دا د پاکستان د ریاست هم یو اهم مرکز او وخت په وخت چې کوم دی ګایډلاینز به د دې نه دغه کول، دا اګنور کول نشي دا کوړي مدرسې حقانیه. نو خیال دا هم کیدی شي چې کیدی شي د دې د وجې نه دواړه اتفاق وکړي او دا کوم سختریزیت انتها پسندي ده یا عسکریت پسندي ده د دې خلاف یو کمپین وچلي.